د محرم د میاشتې په اولنی تاریخ باندې څوک چې 113 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم په یو کاغذ باندې ولیکي او دغه کاغذ د ځان سره سنبال په کور کې کېږدي، الله تعالی به پوره کال د ډیرو غټو غټو تکالیفونو او د ډیرو غټو غټو مصیبتونو نه او د آفاتونو به چې دی نو دی محفوظ وي. دا کوم عمل چې دی نو دا مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمه الله تعالی په خپل کتاب جواهر الفقه کې چې دی نو دا یو عمل چې دی نو هغه لیکلی دی د بسم الله د خاصیاتو په متعلق. نو په هغې کې یو دا هم بیان کړی دی چې دا 113 پیرې د محرم په اولنی تاریخ باندې څوک د ځان سره په یو کاغذ ولیکي او په کور کې کېږدي، نو ان شاء الله العزیز پوره کال به د ډېرو لوی غمونو د ډېر لوی ازمایښونو مصیبتونو به چې دی به محفوظ وي. باقي دا کوم عمل چې دی نو دا لازم نه دی، دا فرض او سنت نه دی، خو دا بعضې اعمال چې کوم دي نو دا د بزرګانو او د علماو تجربات وي، د هغو مجربات وي، نو د هغو د خپل تجربې په بنیاد باندې دا معمولات کړي وي او د هغې هغه اثرات هغوی ته ښکاره شوي وي. نو په دې وجه باندې مفتي شفیع صاحب هم په خپل کتاب کې د خلکو د فایدې لپاره دا یو عمل لیکلی دی چې 113 پیرې به د محرم په اولنی تاریخ باندې، نو چونکې نن د محرم اولنی تاریخ دی، د جمعرات ورځ ده، نن د ماښام منظر مخکې څه ټیم هم چې دی په اوداسه کې سړی کینی او دا یو عمل 113 پیرې بسم الله الرحمن الرحیم ولیکي او د ځان سره په کور کې محفوظ کیږي، ان شاء الله العزیز د ډیرو غټو غټو مصیبتونو به چې دی انسان پوره کال چې دی هغه محفوظ وي.